ادا کې بده کې زمونږ بعض ورونه ډېر گرفتار دي چې دویم واده وکي دریم واده وکي یا څلورم واده وکي بالکل شریعت کې جایز دي خو لیکن شرط وسره سره د دویم دریم څلورم لپاره انصاف برابرۍ چې څنګه حق دې نوې ته ورکې نوې ښځې له ورکې داسې حق په هغه مشرې له ښځې له به هم ورکې دوه ودونه دې وکړل خو یو شپه یو سره تېرې بلې سره به هم یوه شپه تېرې خو دوه شپې یو سره تېرې بلې سره به هم دوه شپې تېرې داسې به ترتیب جوړ کې چې کمې سره څومره شپې تېرې عمره شپې به بلې سره هم تېرې کو چرته یو سره یو شپه تیرې بلې سره دوه شپې تیرې نو عند الله مجرم دی الله به تپوس کوي دک شان چې دویم واده دی وکړو نو رهایش کې برابرۍ شرط ده څنګه رهایش د یوې ښځې له ورکړی دی دک شان رهایش به بلې ښځې له هم ورکړي څنګه شان کپړې او سهولتونه او خوراک یو ښځې له دې ورکړی دی همدک شان سهولتونه لباس خوراک اب بلې ښځې له هم ورکړي کمی کوتاهی بنه کې دویم واده ته خو زمونږ بعضې ورونه خوشحالېږي خو بیا انصاف د ریټینګ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د قیامت په ورځ باندې به هغه انسان چې د چا په نکاح کې دوه ښځې وي فلم یعدل بینهما او د پکې انصاف نه کړي جاء یوم القیامت وشقه ساقط د قیامت پر ورځ به دا په داسې حال کې راځي چې په دې نیم طرف باندې به فالج والي ولې ښځه د په خپل نکاح کې قید کا اوس ولا حق نه ورکړي نو دویم واده کول پکار دی دریم کول پکار دی څلورم کول پکار دی خو انصاف اور عدالت دا ضروری دی کو دا نه کې نو ګوره بیا سزا هم سخته ده نو په جما کې د کشان لباس کې کانا پینا رهائش دې کې برابرۍ شرط ده پشپته راولو کې برابرۍ شرط ده زمون په عرف کې یو حیله پیش کېږي حیله بار خاندان کې واده وکي نو بیا هغه سره مستقل شپه ورځې سبا کوي هغه کوم چې مشره خزي هغه ته توجه نه کوي ولی جی یا د بار خزه ده او به مې شرمای ته خپل ته گزاره کوه دا زمانه غوګون لره رسیدلی خلکو مسلې وروړي دي جی چې زمون په کور کې زما زوی دا چلونه کوي دویم واده وکړو اوس یو ته د سپي په نظر هم نه ګوري او بلې ته اسمان جوړ کړی دی ټیک ته ته نن قادرې به دې معنی چې یو له توجه ورکې بل نه ورکې او بریات ساته ستا د بارم یو بل ذات شته الله به درنه تپوس کوي کله کله دا سوچم کوه به دې باندې نه خلاصېږي چې دا پردی ده ځکه وله وخت ورکوم او دا خپله ده به دې نه خلاصېږي څنګه وخت چې دی له ورکې داسې به هغې له ورکې کو نه ورکې عند الله مجرمي الله به تپوس کوي دومره حقوق دي د ښځې او د خاوند چې دا زمونږ په معاشره کې د ښځې او د خاوند جوړ نه راځي که نه وجه دا ده حقوق نه ادا کوي د یو بل د یو بل حق نه ادا کوي د خپل حق مطالبه کوي دونه گنجایش شته یو ښځې ته پته ده چې زما خاوند زما ټول حقوق نشي پوره کولی خیر دې معاف کوه ته که نه چې خاوند مې ګناهګار نشي یو خاوند ته پته ده چې زما ښځه زما ټول حقونه نشي پوره کولی نو معاف کوه ته که نه کمزورې ده تا ته پته ده چې عاجزه ده کمزورې ده عذرې دی ستا حق نشي پوره کولی نو هغه خپل هغه حقوق ورته معاف کا نو د څه حقوق چې پوره کولی شي په هغې شکر ادا کا چې کم نشي پوره کولی معاف کا نو ګوره چې څنګه خوشګواره زندگی تیریږي مسله ټوله دا ده دویمه مسله چې زمونږ په معاشره کې کم بګاړ راځي هغه دا چې خاوند د ښځې تابعدار شي